هغه مور چې په تا ډېره مینه وه، هغه مور چې تی په خپله خېټه ګرځولی، هغه مور چې ستا د خاطره ترسکون پریښي وو، هغه مور چې ستا د خاطره ماستنه خوړل، پکوړو ته بیړوش نه بیا خوړل، کبابو ته بیړوش نه بیا خوړل، یخو ته بیړوش نه بیا خوړل، وی زما بچی ته تکلیف کېږي. هغه مور چې د شپې به ستا په اړخ بدلېدو د سترګو نه خوب تښتېده، هغه مور چې په تا ډېره مینه وه، هغه مور چې تور ته ډېر ګران وي، هغه مور چې تا ته به د شپې د خوب دپاره، د ورځې د خوب دپاره، د غرمې د خوب دپاره، د مازدیګر د خوب دپاره ماحول مهیا کو، تا ته به زنګو واچوله، هغه زنګو به زنګوله تر هغه وخته پورې چې ته به اوده شوې، بیا به ور بند کو، بیا به ویلي هلکه شور مه کوئ، که پردي څوک به رالل وي شور مه کوئ، دا لوښې مه کړنګوئ، زما د څه ټوکړه اوده ده، زما بچی اوده دی، ته به ګنده وي، ناولی به وي، خیرن به وي، سخا بوی به درنه خطو، تا به ډکې او تشې میتیازې کړې وي او بیا به دې هغه میتیازې په مخ راښکلې وي، په سر به دې راښکلې وي، په خوله به دې راښکلې وي، لاسونه به دې ګنده وو، کپړې به دې ګنده وي، خلکو چې به سي کړې کرکه به یې کوله درنه، خلکو ویل دا څه ناولی دی، دا څه ګندګیر دی، چا روچتولې نه، چا ښکلولې نه. یو مور وه چې دې مور ته ښکل کړلې، دې مور ویلې د ده دا د میتیزو بوی په ما داسې لګي د مشکو د عنبرو نه راباندې ښه لګي. دې مور به ته سبا سوتره ولمبولې، دې مور به ته یخنۍ کې په کوټه کې ولمبولې، کچه کوټه به وه لاندې به خانه کو، په کټ کې به ولمبولې، بیا به تولیه کې راغونډ کړلې او ځان سره به ونیولې او دغې مور به تا له سترګو کې رانجه واچول، هغې مور به ستا په سر کې ګمنځ واله، هغې مور به ستا بدن غوړو، هغې مور به ستا زما عزتمندو ستا د آرام فکر کو، هغې مور به په تا پوډر پورې کړل، ته به ډېر بدرنګ وي، خو مور ویل دا زما د زړه ټوکړه ده او دا زما شهزاده دی. خلکو ته بدرنګ ښکارېدي خو مور ته شهزاده وي. هغې مور به کټ کې تا ته یو طرف ته بل طرف ته بالښت کېښودو او دا سوچ وی چې زما دا بچی چرته راونغړي راپرېنوځي، کله چې د ناستې قابل شوې تا ته به یو طرف ته بل طرف ته بالښت کېښودو، کله چې د کټ نه د کوزېدو قابل شوې تا به خپې راکوزې کړې، د مور د خپو نه به ځمکه وتښتېده، رامنډه به یې کړه، تا ته به یې غېږ کولاو کړه چې زما د زړه ټوکړه چرته راپرېنوځي. هغې مور چې تا قدم واخیستو، هغې ککوړې تقسیمول، هغې خواږه تقسیمول، هغې په تا باندې خوشحالي کوله چې زما بچي قدم واخیسته، بیا به دا ګوتې ستا په ګوتو کې ګدر کړلې او ستا دا خپې به په خپلو خپو کېښودلې او تا ته به ویل پاپلې پل والا پل دې بختور شه شابه بل والا. دې مور چې کوم دی ستا یو یو قدم ته خوشحالي کوله. تا چې به خوراک کو ابه خوشحالېدله، تا چې به خوراک نه کو ابه خفه کېدله، تا چې به چې کوم دی جړا کوله ابه جړېدله، که په تا باندې به درد رالی هغه به دردېدله، که ته به بې ارامه وي هغه به بې ارامه وه. ته به د کوره بار ته ووتلې، ماشومانو به شور کو، دروازې له به سرتور سر در منډه کړه، چېرته زما د زړه ټوکړه خو جاړې نه، چېرته زما بچی خو چا وهلی نه دی. هغه مور چې ته د ځوانۍ په نشه کې وي، ته به د یارانو دوستانو سره ناست وي په پرده اجره کې د پټي په پوله باندې، تا به لوړغۍ کولې، تا به لوبې کولې، تا به ګپې لګولې او مور به په زړه به په دروازه کې بانډو چې زما بچی به کور ته څنګه رادننه کېږي. تر څو چې به ته ملاستی نه وي مور به ستا د پیزار کشاري ته غوږ کېښوده. اوس درنه یو تپوس کومه، دغه مور د دنیا نه لاړله، ته یې د جنازې په صف کې د جنازې مونځ ویلې، دغه مور د دنیا نه لاړله تا په قبر کې سپارلی، دغه مور د دنیا نه لاړله تا یې د قبر سر ته ولاړه کړي، دغه مور د دنیا نه لاړه تا یې د قبر خپو ته ولاړه کړي نه ده کړي. کمی مور چې ستا د جامو د استري په قط باندې خفه کېدله، ستان پته یې تا ته به چې جامې درکړې وي او استري به نه وه، مور به خفه وه، مور به کور کې غورېدله چې د ده دا جامې استري ولې نه دي، د ده دا بوټان پالش ولې نه دي، د ده دا سپلی پالش ولې نه دي. کمی مور چې ستا د سار د چو فکر کو، کمی مور چې ستا د ساختي د چو فکر کو، کمی مور چې غرما ستا د روټۍ فکر کو، کمی مور چې د ماسپخین د چو د ماښام د روټۍ فکر ستا کو. تا سوچ کړی چې زما مور ته د روټۍ ضرورت دی،
یک چې یوازې ده تنې تنها ده ته به د یارانو دوستانو سره ناست وي خو مور به پریشانه وه ستا مور په قبر کې یوازې ده ته څومره پریشانه څه فکر دې کړی خفه شوی نه یې خفه شوی ته به چېرته تلي مور به تپوس کو چېرته ځي چا څه ځي څه له ځي کله به راسي څنګه ځي څه پسې ځي هغه مور چې ته به د یو ګنټې دپاره بار ته وتلی او د هغې د ګوګل نه به زړه ووته او تا سره به بار لاړ تر څو چې به ته کور ته نه وې راغلی د هغه په سینه کې بړه نه و او ستا دا مور د کوره ووتله داسې ووتله چې واپس به کور ته نه راځي تا ورسره څومره اړه لګلی ستا اړه ورسره څومره تلی مور د 5 ټیمه د خوراک او د سکانک فکر کو اوس تا نه تپوس کومه ستا د مور سار کې د 2 رکعاتو ضرورت دی د سار د ساختي د سار د غرمې او د ساختي د 3 وانو چې روټۍ راځمه کا 2 رکعاته ورپسې وکړه رښتیا وایي سار دې ورپسې کړي